الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. نهایتی عزتمندو مشرانو امزولو او کشرانو د جماعت اشاعت التوحید والسنة د سوات تحصیلی بریکوٹ اراکینو او نورو عوامو عزتمندرونو او خاص کر د دې کلی گنبتونو اوسیدونکو غیورو نارینو او کورونو کې غیرتمندو زنانو تورسرو اللہ تعالی زما استاسو د دې دور کې چې د فتنو دور دی د هر سړي نظر په مادي دنیا باندې دی الا من شاء الله. دې دور کې موږ د یو جماعت سره تړلیو چې هغه ته جماعت اشاعت التوحید والسنة وي او عام د بدنامولو لپاره ناکار مولیانو او ناکار پیرانو د عوامو د اړولو لپاره د بدظن کولو لپاره دای مشهور کړیو چې دا پنځپیریان دي اولیاء نه مني اولیاء ته اولیاء وي اولیاء نه مني دعاګانې خو مني نه خیراتونه نه مني دا وي دا وي دا وي دا قسم حربی استعمال شوی دی او استعمالیگی خو الحمدللہ ثم الحمدللہ زمن مشران اکابر مشایخ چونکہ دا رسول علیہ السلام دا سیرت نا خبردارو د قرآنی تعلیماتنا د انبیاء علیهم الصلاة والسلام دا غی د اللہ تعالی ذات طرف تا پا دعوت ورکولو کی چاگی تا کم تکالیف رسول شویو کم بدنامی پہ لگولی شویوی داغی اغا تصویر داغی اغا شکل داغی نقشہ دا داغی مخی توا نو پروائی ندے ساتلی خو افسوس دا دی چی عوامو نا پا دنیا کے خپل خیرخواہ او پی جندو او نی پا دین کے خپل خیرخواہ او پی جندو الا ما شاء اللہ این سعادت بزور بازونیس تا نبخشد خدای بخشندہ دا د مٹو پا طاقت بانی ندا دا اللہ تعالی ورکڑا دا او پا باردار اونا تلوری کی کانی ورطا گورا چه باردار اونا سکڑی
من شاخ بلند باغ پر از میوه توحید، از راه گذر سنگ زدن آر نداریم. رونو زمون استادانو او اوس ملګری دي، تاسو به په دغه نهج باندې روان یئ. من د توحید د میوې نه ډکه څانګه یو، د علم د خپل وس مناسب د الله تعالی د ورکړي او د هغې په ورکړې سره د علم نه څانګې یو. نو که څوک ګټې راولي، موږ به میوه د توحید او د سنت د علم رڼاګانې دا به خورو. او دی ناپوه دی چې کله پوه شو نو بیا به دی پخپله وایي چې واقعي هم دقسې وه. د کراچۍ یو عالم دی، ښه شیخ الحدیث دی، مولانا منظور دا منگل صاحب، منظور منگل صاحب. هغه تاسو به اورېدلی ومي، وی ما با چې پنځپیر شیخ القرآن رحم الله ته او یا پیری د ورځې کنځل نو کړي، ما ته به آرام نه راته کیو او راوستو او د قرآن کریم درس یې وکړو د سورت بلد او د سورت بینی. نو ما په هغه وخت کې ووی چې آسمانی قرآن دی سړي سره دی. قرآن کریم دی د پاره راغلی، د قرآن کریم دا مقصدو کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. شاپور شیخ رحمت اللہ علیہ بمانا کولا لوی شان والا کتاب دے، عظیم الشان کتاب دے. سنگ عظمت شان سنا معلومی گی، تنوین دا تعظیم دے. انزلنا مارا لے گلے دے، کتاب انزلناه او الیک تا راغل دے، مبارک دا خیر نڑک دے، مقصد الوے دے. لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. دې د پاره راغلی دی چې دا خلق د دې په آیاتونو کې سوچو کی، هوښیاران به تینا نصیحت والی، عقیده به برابر کی، اعمال به برابر کی، اخلاق به برابر کی، چم گاون کول کرے کور کلے معاشرہ به برابر کی، معیشت د جن د تیرولو احکام هغه به معلوم کی، معاملات دا غسطلو خرسولو داغی معلومات بتیو کی. انزل القرآن للتدبر وجعلوا للتلاوتی. سفیان سے وہی قرآن کریم دا تدبر سوچ دا پارا لگل شوی کتابو، خلق صرفی دا دی تلاوت اگا مقصدو گرداو. ٹھیک دا تلاوت املوے کار دے، ثواب دے پکی، خو اصل مقصد دا قرآن کریم تدبر و سوچ و فکر دے، و دا بیرد باناگانو ننکیگی. فتدبر القرآن ان رمت الہدا فالعلم تحت تدبر القرآن. فتدبر القرآن ان رمت الہدا، سمیدل کا غواری نو قرآن کریم کی بسوچ کول غواری. دا قرآن کریم د دې د تدبر او د سوچ او د فکر دلان دی، علمونه پرات دی. هدل للمتقین، دا رڼا دا کلکواله دی، موحد پدی سرک لکیگی. قرآن کریم الفاظ یاد کا، احادیث و مبارک و الفاظ یاد کا، دا الفاظ دا برکت دی و مانا یاد اول دی. نو مشایخ و پدی باندی قربانے ورکڑی دی. ورونو دا ددن لوزو کئی او عزمو کئی چه زبد اللہ تعالی دا کتاب خدمت کوم، زبد قرآن کریم درس کوم، زبد دی الفاظ خیم امی رو را تبد عالم سر شریکی. کن عالما او متعلما او خادما او محبا، بازو کی مستمعا، ولا تکن الخامسہ فتحلک. د دین خودن کے شاہ یا د دین زکون کے شاہ یا د دی خدمت کون کے شاہ،
کم از کم دی سر محبت کون کے شاہ پینزم مجوڑے گا تباہ بشی حلاک بشی وهو ان یبغض العلم و اہلہ اغدا چستا دا علم سرا دا اہل علم سرا بغض حسد او کینہ پیداشی اللہ تعالی دی نکی اللہ تعالی دی نکی اور رونو دا زائی ز سوچ کوم فکر کوم دا ملگری محتمم سیب وسره نور دا ملګری دي د ټولو نمونه نشم اغسته او نه راته یاد دي نمونه ماته یادېږي او د دې ځای ناظم صاحب ایوب صاحب د هغوی خاندان او ملګري دا ټول د قرآن کریم خدمت او عوام زنانه او نارینه دا به ستاسو یو خوشنصیبي مقرر وه او دعا هم د چا اغستې ده هغه دعا به قبوله شوي الله تعالی دله دا د خدمت مقدر کوي خو ته چې دومره لوی مېلمه دې کور ته بیایي اول غولې دې صفا که د خشا که قرآن کریم لوی مېلمه دی توحید او سنت د دې خدمت دا لوی مېلمه دی دا ګورئ صفاوالی غواړي نو دا عزم وکړي چې زه به د الله تعالی د کتاب خدمت کوم او دا د امیر محترم صاحب ملګري دي دی کې چې کوم د تنظیم دي نو دا د هغوی دغه محنت صبرات دي الله تعالی دې په دې ځای کې طلبه کرام نورم سیوا کی زیات کی الله خورونو دانه چې مدارس والا دا خو سبب د ترقۍ دی او سبب د بغض او د حسد او د کینې نه ګرځو عبرت واخلئ د هغه مدارسونه چې هغه په ترقۍ روان دي وجه څه ده د هغې مدرسین د هغې بانیان د هغې محترمین او ناظمان هغه ګوره دا بغض او دا حسد او دا کینه نه لري والله العظیم د الله کتاب مې مخې ته دی زمونږ صحابه کې چې څومره مدرسې دي که هغه زمونږ د شیخ او زمونږ د ورور علامه عبدالوکیل صاحب دا او که زمونږ د مفتی مجتبی عامر صاحب دا که د مفتی توصیف احمد صاحب دا او دارالقرآن خو زمونږ استادو په شریکه د ټولو مرکز دی زمونږ زړه کې دا بغض دا حسد او دا کینه نه راځي طالب علم دلته ولې لاړو دا موږ ټولې خپلې مدرسې دي بله ترقي ولې راغله موږ هغه ترقي خپله ترقي ګڼو دا وجه ده چې الله تعالی مخپړوان دي هغه روانې کړي دي الله دې نور مخپړوان دي چې دن هغه لري او ستاسو دې ځای کې چې زمونږ ستاسو کوم مدرسې دي هغه هم زمونږ مدرسې دي الله دې ولا ترقي نصیب وګرځي خورونو اذا اردت ان تكبت من يحسدك فازدد فضلا في نفسك ایروری تا متوجی شوی اذا اردت ان تکبت من یحسدک امام مدارک رحمه اللہ لکلی دی پا تفسیر دا سورت آل عمران کی کہ خپل حسدگر تا سره چکم بغض او حسد کئی اگا سوزائی اگا شرمائی اگا ذلیلکی زان کی کمال پیدا کا اگا تیس سے موایا سبقون خشورو کا درسون خشورو کا طلباء پیدا کا عوامو کی کارو کا سوایا مو اڑو رد مکوا تو گورا اب لالا پرسیگی اب لالا چدے بغض و حسد و کینہ کی رازی لالا بحسد کی رازی زان کی کمال پیدا کا محنت کول خاص کر رونو وڑو ما شبانو سراب چه ناظرہ دا قائدہ دا تجوید دے دا وڑو دا د نن زمانی معشوم د آینده د زمانی هغه مشر دی دنه به مشر جوړیږي دی وړو کې کارو کوي رونو جز وقتی مدرسې په جمعاتونو کې او قائد محترم سے ویلیم دی چې زه د اختر نرستو دا یو پروګرام چې به جز وقتی مدرسې دی له ترقی ورکي پدې کې کار کیږي معشوم چې تا د اول نه د نظریه جوړ کړه د فکر جوړ کو دی بیا تا نه بدلیږي نو تا نه اوړي نو قرباني به ورکي او قرباني ځان طرف ته بلل نه بلل الله ته دی بلل د پیغمبر پاک لیږي په سفر باندې هغه ته خفغان شو چې ستاسو د او دور علم ته ضرورت نشته هغه وی په خوا فتنی کمی وی کم علم کار کو اوس فتنی زیاتی دی مونږ وی دا خو مونږ اون لیکو خو پته راته ولګېده اذا تکرر کلامو على السمع تقرر في القلب خبره چې بعد او بدل دا خو د کافرو خبره ده لن نؤمن بهذا القرآن او دا ته یو بل هم وامه ډېره قیمتي خبره ورته کوم تفاسیر چې ارسمره مطالعه کی
یره کتا ته سیوا د هغه خبرو نه په وخت د بیان کې نور یاد شوي کم چې تا د استادان نور دي ماته چې هو چې کینی غار سیر شي ا تفاسیر او خبري شي تفاسیر کې چې استادانو کم ویلي دي العلم فی الصدور او فی صدور الذين اوتوا العلم موضوع به کله غتلی چې زدا موضوع وایم چې تقریر ته کله کینی جمعه کې راو باسا او صورت عملګرو وی ویدلته سړی ځان ته مولا وای درس ور کوي هغه د حیات د عیسی السلام نه منکر دی ما والله عالم او والله کما ته پته مې خو الله تعالی چې څوک سميږي اب سم شي او چې څوک نه سميږي اب کم شي اخطا په غم شي الټا په بم شي سمې خپل دی دې کې زمون کار نشته دی هغه د الله تعالی خو خدا بعید الله تعالی نه غوښتنه الله تعالی نه غوښتنه الله تعالی نه سوال ورونو دا عزم کوي زب قران کریم یادوم او دا ارس کیږي په احترام باندې کافر پریدا هغه پلیت انما المشركون نجس من از بیگانگا هرگز نه عالم کې با من هر چ کرد آشنا کرد یخو مخلوص وا د تودو بسګی لکړم او خپل مزلو اوس د پردو بسګی لکم سویډن والا کافر دي بيدین دي د قران کریم بی عزتی کړی دا پخپل پلیت دا پخپل پلیت د قران کریم عظمت والا نخکاری د دې د عظمت د هغه چاره تاسو کا چې هغه قدر زر زرګر شناسد قدر جوهر جوهری قدر زر زرګر شناسد قدر جوهر جوهری قدر گل بلبل شناسد قدر دلدل را علی د زر قدر ا د زرګر سره د جواهر قدر د جوهری سره دلدل د علی سب اسو داغي قدر داغه سره او د گل د قدر د بلبل نه تاسو کا د گل د قدر د چاره تاسو کا د بلبل نه تاسو کا پروا مساتي اس پروا نشته روان دي تانو تاسونو کې دفترونو کې روان دي دا د قران کریم به قدر نه دا به احترام نه دا ولې نه دا قبرونه پخی هغه باندې آیت الکرسی لیکي او استغفر الله معاذ الله بيزي ګرځي پای کې غواګانی ګرځي قبرونه باندې اوړي قبر ته ختلی او آیات سره خپل خودی او اون خوري بلکې معاذ الله سپیراشي هغه خپو چتای او واړه بول کوي امتیاز کوي تا د قران کریم به قدرونه کړله به احترامونه کړله قبر په خونم حرام دي پاغي باندې لیک کولم حرام دي او تو ګورم قبر خود پاره د عبرت اغستلو رسول الله صلی الله علیه وسلم و خپل مقبره قبر لړشه سفر به ګریشته دي اغه نه من راغلی دا قبر لړشه ځان ته اخرت مخه تکا او د دنیا نه بیرغبتی پیدا کا قبله ته مخ کوي ته دعا وکا هغه ته مخ کوا چې مشابهت د مشرک سره را نشي من تشبه بقوم فهو منهم کابرګان بابا وی قبله ته مخ کا او دغه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلکم دی دعا وغواړه مړی له دعا وغواړه نو چې تا دور پوخ کړه دی اثر ابدال ندی ول راوړې دی قبر راوړې دی بل ځای نه راوړې دی یقینو کوي ما خو پوخ جوړ کړ دې پروا نشته دی که سیلاب راځي که باران راځي هغه ما پوخ جوړ کړی دی خصوصي دی یو قبر نه جنگل تاول ګورم نشته ښا عمومي مقبري نه دیوال پوخ کول شي جنگلت تاول شي خصوصي دی یو قبر نه نشي کوله ناروا دي ناجایز دي حرام دي نو د قران کریم بی قدری بی احترامی کافرم شروع کړی دا او کم چی منګ او تاسو ځان ته مسلمان وای تاسو ګورئ سوچو کوي فکر وکي دا خبره به قیمتي وي دا خبره به د سوچي دا خبره د فکر دا او د عربی متل ضروري ما وصل من وصل الا بالحرمه ما وصل من وصل الا بالحرمه وما سقط من سقط الا بترك الحرمه وديكم ما وصل من وصل الا بالحرمه دا سوق چې یو حد ته رسیدلی کمال ته رسیدلی دا د احترام د وجې نه رسیدلی دي او سوق چې کته راغورځېدلی دی نو دا د بې احترامۍ د وجې نه زمونږ د جماعت بانی او امام نبی صاحب رحمت اللہ علیہ وہی میش القرآن رحم اللہ پنج پیر کو امام کہتا ہوں امام اگا تو گورا اگا وہی ما بی اودسا اگا کاغذم نه دی راغسته چې په کوم کاغذ باندې لیک شوی دی ما غوم بیا د سره دی راغسته ما د منطق کتابم بیا د سره نه دی کتلې ما ریل پټای اغه ته خپې نه دی وګدي کړی دومره احترام بیا د سره می کاغذ نه دی راغسته بیا د سره می
ریل ته مخ پکړی هم ندی ها مفتی کفایت الله صاحب رحمه الله طلبه او تداسي دیګیو تاسو کو به بای کشمیری د دومره حتی پسوجه رسیدلو چاوی ذهینو چاوی د مور پلار دعا وا استادانو دعا وا ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون الله واي رب العزت رب کائنات یقینی دا چې کافران مالونه لګي چې د اسلام نه خلق واړی د ایمان نه خلق واړی توحید نه خلق واړی مالونه به ولګي دا مالونه به افسوسی دا مالونه په افسوس استومانه به ستړي به او یغلبون کمزوري به نتیجه به صفري نه چې نتیجه به صفري او جهنم ته به جمع کول کیږي دا الله تعالی د کتاب مقابله نه کیږي دا برواني چاله چې الله خبره ده الله موږ نه وایي چې ستاسو دین موږ ته محتاج دی چې کزه درس نه کوم نو قران به نه خوريږي خدمت موحدینو تا د مرغونه باجونه کا غیر د دین خدمت اغسته دي بس دکو کنه بس دکو وایرون دکو بکنه د دې عقیب لیکي او په دې آیت کریمه ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي دې زبر لیکي و شیخ القران رحمت الله علیه فرمایلیو چې دی آیات کریمه کی وعده کړی و لوس کړو الستو بربکم تپو شوو قالو بلا د اغه لوس مضبوطیا په آسمانی کتابونو سره دا د آسمانی کتابونو نه چوړو خلاصہ قران نو د قران کریم موضوع هغه توحید دی هغه څه شی دی توحید دی هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد قران کریم د تبلیغ کتاب دی د رسولو کتاب دی د خلقو د يرولو کتاب دی او د دې لپاره احمد صاحب چغوي سمعتو النحوي ببغداد وسئل عنه كل كتاب له ترجمة فما ترجمة القرآن فما ترجمة هذا الكتاب بهذه الآية ده هر كتاب يو ټاپکی يو موضوعي قرآن کریم د سره چا پیره ګرځي وې د دې آیات کریمه د کې موضوع ده کنه توحید دی الا الله مقصودا من هذا الكتاب الشريف الا هذا الحرف الواحد فكل من صرف عمره الى سائر المطالب فقد خاب وخسر وی معلومیږي دا چې د قران کریم موضوع صدا هغه دا الله تعبدوا الا الله چې نارینا زنانا وړوکه اولوي هر نسب والا پدی باندې راشي چې بيد الله تعالی نه د بل چا عبادت پزنه کوم کاغه د جبه عبادت ته کا د بدن عبادت ته کا د مال عبادت ته نظر و نیاز دی منخت دا را مدد چده دا بچاته وامه یک یو الله دا چاته وامه دا د قران کریم مقصود دی بیا وای فكل من صرف عمره الى سائر المطالب چا خپل عمر د دین علاوه په نور څه کې ولګو تاوانی دی نام رونو عمر به پدی لګو زندگی به پدی لګو ځواني به پدی لګو ٹھیک ده کنه بھائی قران کریم به بیان کنه بیانای واز بکای نصیحت ها مساله گرم خله جانرم سمې وي ما ته ډېری بدره دي خبره وکړلې ما هیڅ سنوي اکرای مې بیر تواچول په جیب کې لسپیندل لسره دي نوې تیری سره دي تیری وي زناس تم برچت باندې مدرسې ته روانم کلندر ما ته وی وستا کرای شوی دا ما چا راکړه اک سړی راته یاد اک سړی راته یاد یو ځل زمونږ یو مخالف وو پلار روانو ما ځان سره په سکوټر باندې سور کو کور ته مې ورساو هغه بیا هر ځای کې لګیاو پنځپیریان خو ډېر ښه خلک دي دا خو ډېر ښه خلک دي دا ناپوهه دي رونو دا دي ناکاره پیرانو ناکاره مولیانو دی خراب کړي دي رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب فخير لنفسك عصيانها وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها ابن مبارک رحمت اللہ علیہ وی
گناونا زلو وجنی خوا رأیت الذنوب تمیت القلوب وقد یورث الذل ادمانها چې بار بار گناہ کوي ذلیل بشي خوار بشي وترک الذنوب حیات القلوب د گناونو پر خودل دا د زلو جندون دی فخیر لنفسک عصیانها امیر اورا تا ته دا درخواست دی شرک پوم اغیل وخوال نورزی بدعات لهم سود نوم ځان لري کا معاملاتو کې دروغ نه ځان لري کا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي صلی الله علیه وسلم چې په بیع شراء کې معاملې کې په حق باندې قسم وکي هم بے برکتی راولي سراولي بے برکتی راولي چې په حق قسم وکي نه چې په نه حق قسم کوي بے برکتی بند راځي ولی بند راځي ولی بند راځي رشي القرآن رحمت الله علیه ملفوظ سشو یو دا بیا خپل ځای لرالم یو دا چې دا میشن درته اوچت ښکاره شي دا میشن اوچت ښکاره شي دا معمولی ښکاره نشي او دویم دا چې ملګري پروګرامونو کې غم کې خادای کې ختمونو کې او نورو کړوړو کې دی یو بل سره ملاویږي نو بعد ختميږي لریواله ختميږي ګیله ختميږي او چې مخامخ راشي ملګری ته وای هغه جواب درکې ستا به ذهن کې دی چې د ما سره دشمنی د ځکه نه راغله هغه ته عذر راغلی د غیب دانه داوا سو کول شي چې بل د غیب ویل ما سره دی ها اخو یې والله دی بل چا سره شته دی نه خپل عذر وړاندې کا ورستا مور مړوا ستا پلار مړو خو زما دا چلو ازنوم حاضر شوی اوس راغله خجی خو زما ذهن کې وخه ما چې تولی نه ازر به ګیلوزی او چې کله یو بل سره ملاویږي نه شوراشته نه پروګرام کې شرکت ته نو بیا بیا ساته بعد برازي او ترقی بنه کوي د مشایخ خبري دا د کانی کرخي دي ښا دا د کانی کرخي دي دا د شیخ القرآن رحمت الله علیه د پنځپیر ملفوظ دی دا اولیکا نت باندې ورکا او چلو عملګری به وګوري او په حواله باندې دغه حواله ورکا کزما تذکرہ کې سو بر دعاو کې کرنا کېړو قوامه سمې د خپل دی خبر ابر ویکا او بیانو کا مریض دی خشي د چاپ دارو مریض دی خشي د چاپ دارو اورونو ادا عالمانو قسمونه می چې د ویلو عالمانو قسمونه نزان پای کې ګورخه ولا سیب ځان پکې وګوره شیخ القرآن رحمت الله علیه داغه په شاګردانو کې شاپور شي رحمت الله علیه با اعتماد شاګرد او خاکی سیب لیکلی دي شیخ القرآن رحمت الله علیه وی چې لړ بشي خلک خو افضل خان د شاپور نزي او میر سمیع الحق د باړی نزي د سربن نزي او عبدالجبار د باجوړ وې دی چې ته نزي داسې اعتماد داسې کارو که چې استاد د باندې اعتماد وکړي وی دی چې ته نزي لکه او پروار شاپور شي رحمت الله علیه وی زه به د مخالفو جلسو له مطلب وی چاره باندې شکایتو کو تحفې به مم ورکولې تحفې به مم ورکولې وی چاره باندې شکایتو کو شل قرآن ته به ما ته وی چې ته دی ولې جلسو لدی نور وای اما چې توحید بیانوم د الله صفت او بیا هم دا توحید راته په دې زمانه کې پنځپیر شیخ بیان کړی دی دا تخامه خوای به وی تزا توزا او دی بل خبره بارکی وی دا اصل کچرنا چې کار اخلي توبره به ورکای توبره پیژنې ته اسو کچر ته مخه ته تیلای تړلې دی خلی ته نن ته په خوراک کې خدای نو ته چې د چانه کار اخلي نو توبره به ورکای زه یو ځای کې هغه بیان شته دی بیان شته دی زه ته د درې ځله تلم الانکه جماعت زمونږ نو امام هغه دغه بلو 35 سال امامتی کړی و بیا دغې نه رستو هغه وېستو دا نور پکې یاران پکې امامان شول دی کار دی دی کار د خپل امامتۍ سره ملګری وادو زلړم بیان له بوتلم دا قائد محترم صاحب دا غي بیانوم خو هغه رانل په عذر باندې نو شیخ صاحب راولېګو شیخ عبدالجبار صاحب ما غي جمع موسمو ما نور تکینول او ما یجي زما د تجربې مطابق جګړه وکيږي خو چې تاسو زله کته پورته نه کی ما ته خپل علاقه لري ته په خپويږي وایا ناشنا داوا چې پروګرام زمونږ ناظم شتيجي نور یارونه غستي وا جمعه د دیو او موږ چې کله وادو نو هغه خپل زوړ امام راوسته د خان کاکا په شانو دور عمر کې وخړ زیات ولګا نو هغه راوسته نو چې څنګه راوستو ما تدریسالور بالغ تکي خود لباره چې سکله مټاین خدای امي پیدا سي اخرول به درست مال کار کوي دا زما په کاریږي
چې بیان می شروع کو رت می خلوا چولا مولا ربانی راو دانګل چې راوی دانګل هغه خو می جواب ورکو جګړه شروع شو دوتنه زما طرف ته دي دوی سي خلک زما طرف ته دي یوي سبل طرف ته دي یوي سبل طرف ته دي وی بیان را کوشم ما قسم په الله چې را کوشم دا تسوي بیان به ختموم کی نه انا برا کوزیګم تنه شي کېده دیکي او طالبو چې ګورم یو دور اوس په راغستله مال چا گزار راک خو ما تراونه رسیدو چل به یاد کی کنه ما کم طالب ک په امي سړی گزارو کو زبید مدرسې نه شړم طالبان ټول کې نس دا زمانه دي زبې شړم اخو می ټول کې نور ما دا بس لانجي چې دا امیانو جګړه خو بکای نه چې القرآن رحمت الله علیه وی چې زبی پړی تړل کومه ټول طالبان کې راسلو نیکی خود غوږ زبر منبر تو ختم او سورۃ یوسف می شروع کو پتر سره خلک کیناست ما والله العظیم چې را کوشم چې بیان می نه ختم کړي را کوزیګم نو او ما مشر مولوی سے په فیصلو کی هغه مولوی سے اپاسې دوی ګندپ مفتی سے چې څه خبرې کې ټیک کړي هغه امامتي غستې وا وی ګندپ مفتی سے چې سوې دې ټیک وي انور خطا دي خلک ټول په دې طرف باندې شو او چې مزلت لور شیخ سے ته شیخ سے دامیم د شاپور سی رحمت الله علیه د مشایخونو یاد کړی و کابل ګرام بابا وی خان مولوی سی راغلو کابل ګرام ته وی چکر لو وته جذبا ته وی جمعه ته مزلت دوی ما ته چې شی بدتی دی امام تا ته بسط کوي د مز ما ته نه کوي ما ته نه کوي زدا علاقه وکړه وی چې مصلی ته امام مخ کې شو شاپور سی غوډیر خستاو رحمت الله تعالی وی مولوی سی ته مستمخ کې شاپور سی وته او ارستو شه سیده ارستو کو ابو مصلی ته مخ کې شو وی ما ته ارستو وی چې خط کوي عبدالجبار شیخ سے تمہیں ہوئی اکا سوا شیخ سے تم اس کے شیخ سے آو ماکی شدائی رستے کا کار بلری اخیار توب زان کے پیدا کا مشرانو سر وقت واڑاوا زان کے سجس پیدا کا یہ نرم شو نجیدہ شافی پیدا جو یو بل بیڑی قدر کو احترام بے کو ما تاگی دے با دے امام قول پس روانی گی وی میں دے قرآن نمانی او دے حدیث نمانی متا مولا تپکی چاہ راوستے میں زپکی زان راوستے ما تبقى جاروسته يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم شجلي بار راغله دیوال ته ولاړ دي اور عادت دن رنوزي دا ما کوم خبره ده ما دا د مذهب نوم ګرځیدل دي کپه بیاوده سم واغستو خیر بم نه اوسو مت دا وایم په خپل جمعهتون کې نشي بیان خپل وسره چې بیان کی چې حق اول زه حق منم او دا حقي دا غي د اچا دا غي بدن نشته دلک ضروري تمهید کی خبر اگده شوا دا د ټول قران کریم داغي خبري داغي نه بغیر میشن دی دا درس د مدرسې نه دی دا درس د جماعت دی دا میشن دی من میشن مخکې بوتل غواړو او من خپل مشایخ ته داوایو اساتذه وتا چې تاسو من لکم قران او سنت لاس کې راکړی دي او فقه د شریعت علم ان شاء الله دا من مخپړوان دی باندې رسو وکنه برسو اغه میشن څه دی اخیری کثیر دی میشن څه دی خیر کثیر دی څه دی او د دې مقابل کافر دی هغه ته اولاړیو د الله مدد بشامل حالي دشمن به تبا کیږي دشمن با تبا کیږي معرفت د الله به نور حاصلېږي معرفت د الله تعالی با نور حاصلېږي د ظرف حفاظت هم د الله تعالی نه غواړو او د مظروف عبادت حفاظت چې ایمان دی دا غیم د الله تعالی نه سوال کوو ټول سورتونه لاړل وای کستا سوچ شوی خیر کثیر قران کریم دی د دې مقابل کافر دی هغه ته ولاړیو مقابله کی او د الله مدد بشامل هاري سورۃ النصر دشمن به تباکی کی تبت یدا ابي لهب وتب او معرفت د الله سورۃ المعرفه سورۃ اخلاص ته ابسی واکیږي یاد ساته سورۃ فلق کی او سورۃ ناس کی د بدن حفاظت ته ظرف ته او دن مظروف ایمان دی په سورۃ ناس کی د ایمان د حفاظت د الله تعالی نه سوال دی د ظرف د حفاظت سوال بم کوي د مظروف د حفاظت سوال بم کوي والناس ون اخر سر تو رسیدی ستا خیال شو که خیال نشو ون ناس نو آخر کی سین دی او اول کی بی دا او بی سین کی او دی شی دی رس جوڑی گی وایا کانا 20 انچ او دی سے جوڑی گی بس تی جوڑی گی نو بس دلا قرآن را گر یاد کر دی دلا قرآن را گر یاد کر دی وزڑ گیا کہ قرآن کریم دی یاد کرلو کہ قرآن کریم دی یاد کرلو بجائے جملہ دولت ہاتو را بس د سمره دولتونه چې دي سمره عهدي چې دي دا غي نه غوړه چې د قرآن کریم دی وای چې شه دی
خیرکم من تعلم القرآن وعلم. من صلى صلاة نه دی ویلې، من ادى زکات نه دی ویلې، من صام رمضان نه دی ویلې، ځکه هغه جز دی او قرآن کریم کل دی. من تعلم القرآن ویلی دی خیرکم من تعلم القرآن، او اول تعلم دی ذکر دا، بیا وعلم، بیا صدا بیا خودنه دا. تعلم او علم نو دلا قرآن راگر یادگیری دی بس نو بس. قرآن کریم توحید دی، سنت داغی شرح دا، فقہ داغی وضاحت دی، تخم زن دی نو دا تخم او دا زنی او دا تاسو سوائیو سو شولو دا پارا بزغلی دی حفاظت کئی، دا تخم حفاظت کئی، دا شولو حفاظت کئی نو دی ایمان سیبو کردئی. قرآن کریم بیادول غواری بائی پدی سر با ایمان سیوا کول غواری، ایمان مضبوطول غواری. او زما خلاصا او ربطور تاس دا سورتون نمون تاس تیاد دی. حمد دا اللہ لند خلاصا ویم حمد دا اللہ چه دے مالک دا ہر انعام، درود پا محمد چه دے بشر خیر الانام، پا آل و پا اصحاب دا نبی خیر الورا، سلام دیوی ہمیش پا ہر فقیہ من الانام. قرآن پہ اعتبار دا خلاصی سروری سی دے چہیری بالکل نکڑے پہر آنے کا وپام. اولا کہ دے زیاد تر خالقیت دیو اللہ. شروع پہ فاتحہ دا، اختتام پہ انعام، انعام نتر دکافہ پوری، انعام نتر دکافہ پوری. دوی مئیسا گویانا دا پدی چی دے پالون کے ذل اکرام دکاف نتر سبا پوری دی شپاڑ سورتنا ناطق دی پدی چی مبارک دیو اللہ. سبا نتر اخیرام پور سور دیو اتیا پکی دا بیان کہ ورکڑا یادون کی تا جنت زید زوام. اول نتر اخیر طول شیوخ نا جنتیان وڑو کے دے کلوے دے کدے شیخ طاہر حمام نو لکل دا خلاصی دا پاک قرآن میں ذکا اکڑو عمل چی پوسیت رشی حیبت بقارعاو تکاثر کے دا زورنا العصر کی